او زرت یو جمدی د یو څو کالو مخکنی یو مثال درکوم. په د امریکا کې یو ښځه او یو سړی مسلمانان شوي. خیر سړی خو د مخکې نه مسلمان او خو داسې 2 نمبر مسلمان، ښځه عیسایانه وه. د دواړو یو بل سره تعلقاتو، بوای فرینډ ورته وایي او ګرل فرینډ ورته وایي. هلک او جینۍ یو بل سره دوستانه تعلق و. نو هغه هلک هغه جینۍ ته وي ما سره واده وکړه. جینۍ ورته وایي چې واده در سره کوم، مور پلار سره صلاح کوم. چې مور پلار سره صلاح وکړه، هغوی ورته وایي دا پاکستانیان لږ دوکهباز غوندې دي، مونږ خو دا نوم سر خوړلی ګټلی دی که نه، دا دوکې دا نوم د خدای شان به دنه پیدا والي او بیا به دې پرېږدي. نو یو څو شرطه پرې ولګوه. نو دا جینۍ د هلک ته وایي چې واده در سره کوم، خو یو څو شرطونه در باندې لګوم. یو شرط به دی چې کله واده وشي زه به تا سره یو څو ورځې ستا په کور کې یم، بیا به ته ما سره زما کور ته نقل کېږي، ما سره به اوسې. دویم شرط به دی چې د اتوار پر ورځ به ما چرک ته به وځئ، عبادت خانې ته، زه به خپل عبادت کوم، که ته را سره دننه کښېنې او که بار. دریم شرط به دی چې ما ته به د اسلام خبره نه کېده، ما د اسلام نه ډېر لوی نفرت دی. زه به تا ته دا نه وایم چې عیسایي شه، ته ما ته دا نه وایي چې مسلمان، زما چې بدي شي اسلام مې بدي شي. او څلورم د خپل پلار سره مور ورونو سره به یې تعلق ختمې، د ما مور پلار رشته دارانو سره به یې تعلق وي. هلک وایي جینۍ مې خوښه وه، په یو سټور کې بابوګانو نکاح مې ورسره وکړه، واده شو. د واده نه پس یو څو شپې پس ما ورسره شرط ایښی و، ما خپله کډه کوډه ونغښته و چې دا کوم ځای اوسېده هلته لاړو، یو فلیټ کې، دا لرې امریکا کې یو ځای کې اوسېدل. وایي هر اتوار به مې چرک ته بوتله، دا به دننه وه، خپل انجیل شریف بایبل به یې لوسته، زه به کله دننه ناست وم کله به بار وم. او وایي زما د ډیری نه ټول زما د دوستانو مور او پلار نمبر یې ډیلیټ کړی، ختم یې کړی، خپل یې راته واچولی. وایي ما به دې ته نه وایي چې مسلمانه شه، دی به ما ته دا نه وایي چې ته عیسایي شه. ژوند هم ښکلی تېرېده. وایي 3 کاله زمونږ خشته ژوند یو بل سره تېر شو. سهار به مې ګاډي کې بوتله سټور ته، مازدیګر به ناستو. وایي 3 کاله پس یو ځل دې چوټي کړې وه، زه لاړم سټور ته. وایي چې مازدیګر رالم، زما دې ښځې خاکرو بروستی و او دا فلیټ یې سنډلې و، ډسټینګ ورته وایي، صفایي یې کړې وه. نو د هغوی خو دا مونږ خو چې کوم رسالې وي یا اوبو کې یې واچوو یا چېرته یو پاک ځای کې ښخ کړو، هغې خو یو ډسبلې ډېران یې هغې ته غورځئ او بیا د کمیټې ګاډې راځي هغې وړي. وایي ما سره یو قرآن شریف و، دا هلک وایي مور راکړی وي، زه پرې نه پوهېدم، بلکل رومال کې نغښتی و. وایي چې رالم قرآن شریف نو ما دې ښځې ته وایي ښځې دلته یو شي رومال کې نغښتی و نشته. وایي هغې راته وایي چې او هغه فالتو رسالې او چې کوم فالتو څیزونه هغه مې غورځول ډیران ته ډسبل ته، نو دا 3 کاله کې تا دې له ګوتې نه مې وړې، خاورې پې پرتې وې، نو هغه مې پکې غورځولی دی. وایي چې دا مې واورېدل، دې زړه مې یو ټکه نارې کړه. حالانکې دا هلک وایي ما په ژوند کې چې تمونځ نه و کړی، یو اختر او بل اختر به مانځله تلم، هم د دوستانو د ملاقات په غرض به تلم، هلته عیدګاه لري، او لمونځ به نه راته و، خلکو ته به مې کتل، هغوی چې به څه کول هغه چل به مې کو، په ژوند کې مې روژه نه ونیوی. وایي ما لکه قرآن شریف خو ځکه کلمه هم نه راتله، په نوم مسلمان و، او بدعملو پسې او شرابونو پسې به ګرځېدم. خو یاره د قرآن شریف مسلمان چې مسلمان وي که نه، نو د هغه په زړه کې د قرآن په بېعزتۍ یو ټس راځي. وایي چې دا مې واورېدل، زړه کې مې یو ټکه راله، ما رامنډې کړې د هغه 14 18 چت نه، او د هغه ډیران ته رالمه چې خدای قرآن شریف. وایي چې رالم مې لټاو، خلکو پرې نور هم د خپلو پلیټونو نه ګندونه غورځول، وایي دا قرآن شریف پکې راووته، د کمیټې ګاډۍ لا نه ورغلی. وایي راوچت مې کړه، دا کڅوړه او دا رومال یې د خټو د ګندونو لیت پیت و، مې ته لرې کړه، او دا قرآن شریف مې جوختې سینې پورې ونیوه، او بې اختیاره مې چغې کړې، سلګۍ مې ووهلې، ومې ژړل چې یا خدایه نن زما د برکت نه، زما د وجې د خدای عظیم قرآن د هغه 14 18 چت نه ډیران ته پرېوته. داسې جاړم او چغې، او دا قرآن شریف کله سینې پورې، کله سترګو پورې، کله شونډو پورې ښکلوم، او دا قرآن شریف پرې راواخېسته او بره رالم، او داسې خفه یم چې یا خدایه دا څه وشو. وایي چې بره راوختم، وایي دې ښځې مې رامنډه کړې او ما ته راتر غاړه وته، وایي ما ته وایي چې سړیه بایګار د خدای په نوم ما معاف کړه، او ساري کوي ما معاف کړه، ما ډېر لوی جرم کړی دی. وایي ما چې نه ښځې غلطي ستا نه ده، زما ده، که دې 3 کاله کې دا ما یو ځل هم راغشتې وي که نه،
او ما کتلې یاره چې ما ته رومال هم څنډلې تا به دا نه وې غورځولې خو 3 کاله کې ما دې ته د عزت په نظر نه دي کتلی ما د دې نه دوړه نه راڅنډلې نو تا پې د پالتو شي ګمان وکړه نو چې پالتو څیزونه دې غورځول دا دې غورځولې غلطي زما ده وی ښځه وایي چې نه غلطي زما ده په کار دا دی چې ما د نه تپوس کړی وي چې دې ته ضرورت شته او که نشته یا وایي زما غلطي او وی ښځه مې هم سلګی وایي او زه هم سلګی وم وی دې درمیان کې دا ښځه ما ته وایي چې سړی ما مسلمانه کړه ښه دی دا څه وی وی ما ته وی د خدای په نامه ما مسلمانه کړه ښه دی دا وی بس نورې خبرې پرېږده تا خو په ما دا شرط لګولی و چې ما ته به د مسلمانۍ خبرې نه کې زما اسلام بدی شي وی بس هغه خبرې تلې راغلي دي زما زړه دنیا بدله ده نن زما زړه کې انقلاب راغلی دی ما مسلمانه کړه ما چې ما له خو مسلماني نه راځي خو ما خپل ملا له بوزه سکالله چې ما مسلمانه کړي یا ښځې ولې وی بس نورې خبرې په لاره کوو خو چا به ما مسلمانه او روان شو ګاډی مې سټارټ کړو دا ښځه ما ته همغه وایي چې سپیډ وهه او دا یو شان سلګیا وایي زه غلی شم او دا لګیا ده او دا وایي مړه نه شم زر مې رسوه ګورئ چا به چې زه مسلمانه شم چې دا قرآن راوالم د سینې پورې ونیسم دې نه معافي غواړم ما ډېر بې ظلم کړی ما د الله کتاب ډېران ته ورغلو ما هېڅ ښځې دا راته وایي چې ته په څه مسلمانېږي مې راته وی چې کله تا ما نه تپوس وکړه چې دلته یو شی مې ما ښکته غورځولی دی نو چې تا منډه کړې نو ما یې ګرې څه ډېري به یا څه قیمتي شی به نو ما په دې کړکۍ کې روشندان کې درته کتل چې تا دا راواغېش که نه او دا رومال دې ترې لرې کړه نو ما ته ښکارېدله دې نه یو غونډس کې رڼا راوچته شوه ابره راتله راتله په دې کړکۍ را دننه شوه او زما دې سینې ته ورننوته هغه رڼا زما په دې سینه کې پرته ده هغې زما د زړه کې انقلاب راوستلی زما زړه دنیا بدله کړې ده او زما زړه وایي چې دا رښتونی کتاب چې کوم خدای نازل کړی دی هغه رښتونی چې چا ته راغلی دی هغه پیغمبر رښتونی او چې کوم دین یې راوړی دی رښتونی دی شا به ما رسوه وی هغه 3 کاله مخکې کوم جومات کې اختر لمونځ کړ هلته مې بوتله وی زما دې ښځې د هغه ملا صاحب په خوله کلمې شهادت وی مسلمانه شوه او امام ایمان تازه که ما له خو څه نه راتلل هغه ښځه څه وایي د دوی ډېره لویه سټډي وي وی په ټول ورلډ ورته دی وی آل ورلډ وی په ټوله دنیا کې واحد هغه ښځه چې ما ته خدای صرف او صرف د قرآن شریف په کتو باندې ایمان را نصیب کړی دا د دې زمانې معجزه هغه سړی یې وایي ما زه خو یې ایسته نه وم خبر بیا ځان له یو سټیټ کې خپل اسلامیک سنټر مدرسه جوړه کړې هغه سړی هم د قرآن نن سبا حافظ دی عالم دی هلته یې حفظ وکړم او ښځه هم حافظ او عالمه او دا ښځه وي زما د برکت نه خدای پاک بې شمېره کافران الله مسلمانان کړل دا د قرآن برکت موږ صرف قرآن ته په دې نظر ګورو چې بس دا د خدای یو کتاب دی نور د قرآن چې کوم حق دی هغه موږ پوره نه کړو تلاوت یې کوئ څومره خوند دی چې اولي صاحب او دا نور بچي د چا چې دا بچي دی او دا نن یې پټکي وتړل دا به څومره خوشحالی او دې نه غټه خوشحالي به نه نشته ګوره خپل یو بچی حافظ کې یو بچی عالم کې تلاوت د قرآن شریف کوي تفسیر د قرآن شریف کوي او د قرآن شریف په حقوقو یو حق دا دی چې د قرآن د نظام دپاره محنت هم پکار چې خدای زموږ په دې وطن کې راوړی مار کې دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې ټول ملګري چې څومره دلته مدرسو سره به مینه ساتئ ښه ساتئ به که خیري که نه علماو سره به مینه کوئ که خیري حافظانو سره به مینه کوئ او د قرآن شریف تلاوت به کوئ